د مجاہد مفتی ندیم صاحب شتا چې په دې میدان کې په صف اول کې ولاړ دی د اسلافو ننګ دی د اسلافو په نوم باندې غیرت کولو والا دی په دې خدماتو باندې حضرت مفتی صاحب ته او د دې پوره ټیم ته چې دا څومره دی د ټولو ته خراج تحسین پیش کوم د دې مشرانو په اجازت باندې مختصر سو گزارشات ستاسو د وړاندې اقدم دا د دستاربندو ورځې دي او په دې ورځو کې ځای په ځای باندې پروګراماتو کې بیانات دي حضرت مفتی صاحب روزانه حساب سره 15 شپږ ځایانو کې حاضري کوي ماشاءالله د هغه سټمنا لا مضبوطه ده او لا ځواني ده الله دې د دوی په ځوانۍ کې او په عمر او په علم کې لا متناهي برکات واچوي موږ لږ لږ اوس ستړي کېږو دې ملګرو سره یو څو خبرې د نصیحت په طور کوم او تاسو ملګري چې مخامخ ناست دي نو ستاسو دا جذبه او دا ولوله چې ګورم دا شوق او دا ذوق ګورم دا عقیدت او دا محبت ګورم د ماسپښین مونځ راسي مسلسل د شپې 10 بجې شوې دا دومره لوی انتظار ګورم زمونږ هم شوق او جذبات را بلند شي حوصله افزایي مو وشي خوشحالي راته محسوس شي چې الحمدلله دا دیندار خلق دی د علماو سره محبت دی د هغه محبت په نتیجه کې دومره اوږد ټیمې تیر که د قال الله او د قال الرسول صلی الله علیه وسلم سما او اورېدلې وکړل زما معزز سامعین نن د دې مدرسې نه 44 مفتیان کرام فارغ شول 44 مفتیانو تخصص فی الدعوه والارشاد والتحقیق وکړ دا 44 مفتیان دای به د امت د پاره داعیان جوړیږي دا 44 مفتیان به امت د پاره راهنمایي کوي دا 44 مفتیان به ملک بر د دین اسلام د خدمت د پاره د هیڅ قسمه قربانۍ نه دریغ نه کوي دای ځکه زده کړی سبق دای د سینې سره ولګو انشاءالله دا به ببنګ دهل علل اعلان په عرض کې د باطلو مقابله ته سینسپر ادریږي او د باطل پرستو خلقو د پاره مضبوط صد سکندری به جوړیږي او انشاءالله د دین اسلام داعیان او مبلغین به جوړیږي یو طرف ته د دین اسلام د نشر او اشاعت ضرورت ده بل طرف ته د دین اسلام د حفاظت هم ضرورت ده د نشر اشاعت د پاره جدا آداب دی د حفاظت د پاره جدا آداب دی منبا د طلباو تا علماو تا د دې خبرو خپتا دا چې کم ځای کې خبره د گفتگو نرمه پکار دا کم ځای کې خبره او گفتگو ګرمه پکار دا کم ځای کې د دعوت کوي په کم انداز او طریقه به کوي دا د دې اوس حق دی چې دای به دا خدمت کوي امام بخاری رحمه الله چې خپل کتاب ختم کړ د خپل کتاب په اخر کې یو باب لګ کتاب لګولې کتاب الرد علی الجهمیه والتوحید دای ولې لګولې رد علی الجهمیه 58 بابونه امام بخاری رحمه الله په دې اخري کتاب کې راوړي 58 بابونو کې شیخ المشایخ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فرمائی چې په هر باب کې د یو باطل فرقې رد کړی دی په هر باب کې اثبات د توحید سره سره د باطلو فرقو مقابله کړې ده خاموش پیغام یې ورکړ چې تاسو بخاري ویلا تاسو احادیث ویلې تاسو په مسند علم کې ناستئ تاسو ته دستار نبوت په سر شو تاسو په سر باندې ذمہواری راغله یو طرف ته د پیغمبر خدا د وراثت شال دی په اوږو دی بل طرف ته د پیغمبر خدا د وراثت تاج دی په سر دی
اس بتکور خاموش نکینے دا باطل و فرقو مقابلہ بکے تعاقب بکے رد بکے او دا اغی مقابلہ با پدا سے انداز کے سنگچ امام بخاری کرے دا کتاب اخر کے اگا پا خوارج امرت کئی پا روافظ امرت کئی اپا معتزلہ امرت کئی پا قدری امرت کئی پا جہمی امرت کئی پا کرامی امرت کئی حتی پا معطل امرت کئی پا مشبہ امرت کئی پا مجسم امرت کئی بیاور سرا پا باز حنابلو باندے امرت کئی ولی کئی قوم تا پیغام ور کئی ماتا چکم حق کارشا زبا اس دا حق رسوما دا دی علماء زمواری جوڑی گی چتا صبح دا باطلو پرکو تعقب کوئی او اگا تعقب دا دلیل پا بنیاد کوئی اگا تعقب دا دلائلو پا زور باندے کوئی اگا تعقب پا بدرد نہیں ابا پا کنزلو نہیں اگا با دا دلیل پا بنیاد باندے الحمدللہ آلہ کو تعالی دلائل ورکڑی دے نیغا لاری ورکڑی دا دلائلو بے تاج بادشان دی آل سنت دائی سر دا دلائلو دیر اور انبار لگے دلے دے دائی بدو ویناو تا محتاج ندی دائی کنزلو تا محتاج ندی کنزلو تا اغسر محتاج دے کم چی دلیل نلاری بدرد ویلو تا اغسر محتاج دے چا سر چی دلیل نشتا دویم خپل اسلاف پا مخی تکید دے دا اغا اسلاف پا قدم باندے قدم بد گئی پیغام ماوتا تدا دے چکم زمن اسلاف و خواریوں محنت کرے دا اگا خواریوں محنت تر نتیجہ کے منگ بدا اگئی دا خدمات مخ کے رسو منگ تدین دے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابہ کرامو تا ملاو دے صحابہ کرام معیار حق معیار ایمان دے دا صحابہ کرامو دا پیغمبر خدا دا دن حفاظت کرکے دا صحابہ حفاظت ضرور دے بیادہ صحابہ کرامو نا تابعینو تا ملاو دے ائم مجتہدینو تا ملاو دے محدثینو تا ملاو دے بیابدہ ائم مجتہدینو دفاع کے دا اغین آباد بیازا منگا احناب علماء پا ملکنو پا دنیا بادشاہی کرے دا اتسوا کالا سلطنت عثمانیہ چکم نظام خلافت رائج کرے دا احناب پا طول دنیا باندے بادشاہی وا مسلک احناب خورو دا اغا مسلک احناب دے پابا کے بیا پا بر صغیر کے دا انگریز مقابلہ چے چاک کرے دا پیغمبر خدا دا ختم نبوت دفاع چے چاک کرے دا صحاب رسول دا عزت و ناموس دفاع چے چاک کرے دا ائمہ مجتہدینو دا اقوالو صحیح ترجمانی چے چاک کرے دا محدثینو دا کتابونو شروحات چے چالی کلی دے او دا غیدہ شروحاتو حق چے چادا کرے دے ازمن اکابر علماء دیوبندی دا آغا علماء دیوبند پیروی بکاو ما درس کے پا بخاری کے بار بار خپلو شاگردانو تموے پا آخری درس کے ما شاگردانو تموے چه منگ دا پارا دا ٹولو نا لوئی اکابر دا موجودہ چه کم دا علماء دیوبند دا قاسم نانوتی رحمہ اللہ نوالا تر محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ پورے دا زمن اکابر دی دا زمن دا پارا مشعل رادا دا زمن اسلاب دی دا منگ تا صحیح ترجمانی دا قرآنم کرے دا حدیثم کرے دا منگ تا دا صحابہ ما خبرم صحیح را رسولی دی دا مسلک یا ناب صحیح ترجمانی دے علماء کرے دا دے علماء تمویما یو طرف تا حنفیت راگے بل طرف تا دیوبندیت راگے دا دارلوم دیوبند عظیم محدث و شیخ الحدیث مفتی سید احمد پالن پوری رحمہ اللہ فرمائی چھ زمان دا پارا زمان دا متبعینو دا پارا دا دے زمانے علماء دا پارا دیوبندیانو دا پارا چھ یو طرف تا حنفیت تے بل طرف تا دیوبندیت تے پکم باندے بامل کے مسیر بدی کم یوی تگلار بدی کم یوی رفتار با کم کے حنفیتو پا دیوبندیت کے منگ بدا دیوبندیت تابی گرزو ولی بدا دیوبندیت تابی گرزو زکا پا حنفیت کے ظاہر الروایت شتا نادر الروایت شتا راجح اقوال شتا مرجوح اقوال شتا تحقیقی اقوال شتا غیر تحقیقی اقوال شتا دا راجح او دا مرجوح پر منگ تو علماء دیوبند کرے دے دا غامداز کے دا ظاہر الروایت دا نادر الروایت تمیز منگ تا علماء دیوبند کرے دے پر دا غامداز کے دا حنفیت اصلی ترجمانی
تحقیق منتظمن اکابر علماء دیوبند کړی دی د دې علماء دیوبند لمن باندې سو بیا علماء دیوبند په عرضه کې د هر باطل مقابله کړی دا که د ختم نبوت د دفاع میدان لګېدلی دی علماء دیوبند په صف اول کې ولاړ دي که د ناموس صحابه د دفاع میدان لګېدلی دی علماء دیوبند په صف اول کې ولاړ دي که چرته د دې نه بعد بیا د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د دین د نشر اشاعت د درس و تدریس میدان دی علماء دیوبند په صف اول کې کردار ادا کړی دی په دغه انداز کې که د څومره باطلو تعقب دی د انګریز د ایجنټانو مقابله ده دام علماء دیوبند د هغې حق ادا کړی دی د ختم نبوت د دفاع خبر شوه زما معزز سامعین علماء دیوبند تحریک شروع کړی دی تحریک شروع کولو والا امام الاثر محدث اثر شانور شاه کشمیری رحمه الله دی چا چې د قادیانت خلاف تحریک شروع کړ د ختم نبوت د دفاع دپاره سپین ږیری دی بوډا دی ضعیف العمر دی کمزوری دی چا ورته وی چې په باولپور کې الله دتا مناظر هغه تلی دی او د علماء دیوبند بچیانو هلته اوس خدمت پکار دی هغه د قادیانت مقدمه لړاوی د قادیاني دپاره د قادیاني د پیغمبرۍ د ثبوت دپاره د انګریز په عدالت کې ولاړ دی بیا انور شاه کشمیري دې ته نه دي کتلي چې زه ضعیف العمر یم زه کمزوری یم دا ورځې زما د دې مناظرو نه دي دا ورځې زما د منډو نه دي دا ورځې زما د سفرو نه دي د پیغمبر د ختم نبوت د دفاع خبر شوه باریک د مسند علم نه پاڅېده د دارالعلوم دیوبند نه باولپور ته ځان ورسو عدالت کې ودرېده الله دې ته مناظر د مسلم الثبوت عبارت ہوئے کشمیری صاحب سره مسلم الثبوت نو جج ته وایي جج صاحب د عبارت کوتا ہوئے تحریف یې وکړه غلطي ہوئے الفاظ غلط ہوئے جج ورته وایي چې شاه صاحب عجیبه سړی کتاب د ده لاس کې دی تا سره نشته هغه الفاظ هغه وایي ته نه وایي بیا تا ته د کوم ځای نه پته ولګېده چې تحریف وکړو غلط والی وکړه شاه صاحب ورته جمله وایي د نن نه 37 سال پهله په مسلم الثبوت ما نظر کېښودی دی ما پې نظر اړولی دی عبارت دا دی کوم چې شاه صاحب ووایي جج چې خپل مخې ته کتاب کېښوده واقع الله دې ته مناظر دجل نه کار اخیستی شاه صاحب د ختم نبوت مقدمه ګټلې وه د ختم نبوت د دفاع خبر وه علماء دیوبند کردار ادا کړی دی او بیا که چرته د انګریز خلاف د جهاد خبر ده او انګریز سره د هغه په حکومت کې برتې کېدلو د حرمت خبر وه دا هم علماء دیوبند ورکړي شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدني رحمه الله فتوا ورکړې وه چې د انګریز په حکومت کې برتې کېدل حرام دي ناجائز دي چا ورته وی چې دا به څه کېږي هغه هم عدالت ته راوستی شو اف آی آر وشوه مقدمه وشوه عدالت کې چې کله پیشه وشوه جج ورته وایي تاله پته شته مدني صاحب تا چې کومه فتوا ورکړې ده د دې فتوې په اړه کې تاله سزای موت هم کېدی شي پانسیم کېدی شي شیخ الاسلام الفاظ دا دي جج صاحب خپل ذوق او شوق پوره کې پوره کړه زه چې د دارالعلوم دیوبند را روان وم دا پګړې ما د کفن په نیت باندې په سر کړی دی 2 ورځې ژوند دي د غیرت ژوند دی موږ به د پیغمبر خدا د ختم نبوت دفاع هم کوو موږ به د انګریز او د انګریز د ایجنټانو مقابله هم کوو انشاءالله دا د ختم نبوت دفاع دا د انګریز خلاف د هغې د حکومت کې د برتې کېدو خلاف فتوا په دغه انداز کې چې کله په دې ملک کې د صحابه کرامو توهین کېده کله چې په دې ملک کې د صحابه کرامو عزت او ناموس محفوظ نه کله چې یو ټیم کې ګاونډي ملک ایران کې خمینی انقلاب راغی د خمینی انقلاب نه بعد پاکستان کې د هغه انقلاب اثرات شروع شول زما معزز سامعین د ایران نه کتابونه راغلل هغه کتابونو کې غلیظ کفر خمینی هغه کتابونو کشف الاسرار 105 صفحه کې ابو بکر صدیق ته د قرآن اصلی دشمن لیکلی او ظالم لیکلی دی بیا په 117 صفحه کې هغې کې لیکلی دی چې زه هغه رب نه منم کوم رب چې عثمان او معاویه غوندې بدقماش ته حکومت ورکوي په 119 کې بیا
لیکي چې اصلي کافر حضرت عمر فاروق دے نقل کفر کفر نباشد چې کله هغه انقلاب آثار په پاکستان کې شروع شول عام شروع نه شول دومره زیات شول هغه آثار چې د جنگ په سرزمین باندې بعضې جلوسونو کې سپی به یې روانه کړه د سپی په غاړه کې به یې کاغذ ورن کړ هغه کاغذ کې به یې ولیکل العیاذ بالله چې دا امی عایشه ده خر به یې روان کړ په جلوس کې د هغې په غاړه کې به یې کاغذ ورن کړ کاغذ کې به یې ولیکل چې حضرت عمر دی العیاذ بالله چې کفر دومره هغه حدونه تېر وته بیا د دې کفر د رکاولو دپاره هغه زمانه کې امیر عظیمت مولانا حق نواز جنگوی شهید رحمه الله د ګرم ځمکې ته قدم کېښوده 1400 سال د شیعت مقابله خلکو کړې وه خو کتابونو کې وه د هغې نه وړاندې مولا امام اهل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوي د شیعت مقابله کړې وه خو هلته انداز بدلو په لکھنو کې چې امام اهل سنت عبدالشکور لکھنوي مقابله کوله انداز داو شیعت به وی رافضیت به وی ابو بکر کافر دی عمر کافر دی عثمان کافر دی لکھنوي رحمه الله به ایمان ابو بکر ثابتو ایمان فاروق اعظم به ثابتو ایمان عثمان به ثابتو ایمان د صحابه به ثابتو دا د امیر شریعت خبرې وي دا د امام اهل سنت خبرې وي حق نواز جنگوی شهید رحمه الله رخ بدل کا آواز بدل کا انقلابی نعره ولګوله هغه وی د ابو بکر ایمان باندې باز کولو والا پهله د خپل ایمان پوزیشن وښایه د عمر په ایمان باز کولو والا پهله د خپل ایمان حیثیت وښایه د عثمان ایمان نه للکارولو والا چیلنج کولو والا ستا د ایمان څه پوزیشن دی ابو بکر عمر او عثمان نه علاوه تا ته قرآن چرته ملاویږي حدیث څنګه ملاویږي دین څنګه ملاویږي دغه ناره چې ولګوله هغه انقلاب برپا کړ 15 کالو کې امیر عظیمت مولانا حق نواز رحمه الله د کراچۍ نه والا پشاور پورې ګلګت بلتستان نه والا وزیرستان پورې ملک بر الحمدلله امت کې شعور پیدا کړ بیداری پیدا کړه هغه یو آهو پکارو هغه یو درد دلو هغه یو چغې وي هغه یو فریاد خو د صحابه کرامو عظمت بیان کړ د دشمن دا خیالو چې موږ به دې اولو دې به ختم کو دې به په ګولۍ اولو چې دې ختم شي आवाज به ختم شي مشن به ختم شي پروګرام به ختم شي زما معزز سامعین در پہ عملے اوشوے لیکن اگر رستا نشا دا حملوں کے دلو نہ رستا بیا اگر پا جیل کے واچو لیشا ہت کڑے برداشت کرے بیڑے برداشت کرے تردے پورے داک نواز جنگوی منم الفاظ موجود تھی کیسٹ موجود تھی پا انٹرنیٹ موجود تھی وہ مجھے مادرزاد ننگا کیا زی بربن کرما پا جیل کے زی بربن کرما پاوالات کے کمیسوں پر تو گرا نویستا وی وحلم دے دا پارا چدا دے مشن نواورا دا دے پروگرام نواورا وی ماوے امی عائشے زما عزت ستا پا عزت قربان زما جون ستا پا عزت قربان زما زندگی ستا پا لپٹے قربان کسا بربندے گم بربندے شم و دا مور بی عائشے دا لپٹے حفاظت بکوما یوزل دا جیل نرا ہوا تا مولانا ضیاء الرحمن فاروقی ورتوے تجھے بہت زیادہ مارا گیا تو دیر زیاد ہوا لے بیاورتوے زم پا جیل کے اما و ماستا چگے اورے دے آہو فکار میں اورے دا جرا میں اورے دا دیری ہوا لے زمن زلطر سرا ٹکڑے ٹکڑے شا امیر عظیمت جواب ورکا وی خیر دے دا بلال نمی اسم کموال خوڑ لی دی خیر دے دا بلال نرا باندے اسم ظلم کم شوے دے ظلم تشدد برداشت کا تردے پورے چھے حکومت پاکستان ورطوے دے چھے دا 20 پروارے نوالا دا 25 پروارے پورے ستادہ قتل منصوبہ جوڑا دا وجن دی ملک پریک دا اگر نہ ملک پریک دم نہ دا قوم پریک دم نہ خپل زی پریک دم پخپل زی بایما کلمہ حق بلند ساتما زما معزز سامعین پا 1990 کے پا آغب علتا بیا پا 22 پرورائی باندے دا خپل کور مختا پسینہ گولے قبول اکڑے
शहादत कबूल कर द साहबे किराम द इज्जत व द नामुस दा परचम द 26 साल नौजवान मौलाना इसारुल कासमी बुलंद कर मौलाना इसारुल कासमी द हक नवाज द मिंबर ना द मस्जिद हक नवाज द चिकम आवाज का तले नेशनल असम्बली ते अगा आवाज उरसो पर नेशनल असम्बली के द साहबे किराम द इज्जत व द नामुस द दिपा खबर उकला दुश्मन हुए चमन ख्वाक नवाज शहीद का आवाज असम्बली ता उरसे द 26 साल नौजवान द जंग पर को सो के शहीद का लेकिन अगर इनके जोश दुम रहो जज्बा दुम रवा वलवला दुम रवा इखलास दुम रहो मोहब्बत दुम रहो चाहे नूरम उरूज वर्ता चंदा द साहबे किराम द इज्जत व द नामुस मुवर्रित इस्लाम अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी पुरतकला अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी 26 ममालिकों के 10 सिपाही साहब तंजीम जोड़कर मुल्क बड़ी जमात मुनज़्ज़म का अगर कुर्बानी वर्कले जमा मुअज़्ज़ज़ सामिईन दादा अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी करामत ते ननम दाग बयान पनेट मौजूद थे अगर बवे मुझे चलती सूरत की तरह यकीन है कि मुझे बम की धमाकों में उड़ाया जाएगा जमा यकीन दे चमा बद बम पर धमाका क्या लूज़े वद साबो द इज्जत व द नामुस दिपा नपरे दमा ज़ियाउर रहमान फारूकी द लाहौर हाई कोर्ट बगता द बम धमाका के शहीद शाह जामे शहादत नोश का द साहबे किराम द इज्जत व द नामुस दा परचम जबले इस्तिकामत अगा मौलाना आज़म तारिक बुलंद कर मौलाना आज़म तारिक रहमहुल्लाह सलूर जल MPA द्रेजल MNA पातिशाह लेकिन द गुरबत हाल दा चे वफात शाह प बैंक अकाउंट के सिर पेश पक्ष पे तो रुपए प्रति द जुमात पकोर के प्रोतो जाति कोरे नौ द्रेजल MNA पाते के दो वाला सलूरजल MPA पाते के दो वाला द जालिमो जाबिर हुक्मरान स्तर को के स्तर के वाचोले अगर जमाना के द शरीयत भी पेश का बागी के ब्याज जनरल मुशर्रफ गुंदे जालिम इंसान अगर तवे चदा बिल बन के दस्तखतम पे सूख न के नबे पेश के नब पेश कीगी 6 अक्टूबर 2003 बांधे द कौमी असम्बली इजलास जबले इस्तिकामत वे ज़ इजलास तरा रवाने मोर रावड़े ज़ोई गोरम चपदी कौमी असम्बली के नास्ते द ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पनुम बांधे कम मुल्क जाते पदी के नास्ते पकम इवान के चे कल में तो हित बरा नकश तौली कल शवेदा और बागा इवान के पर शरीयत बिल बांधे दस्तखत न कई ज़गोरम चसोक दासिश्ता चपदी बिल बा दस्तखत न कई ब्यादा अमेरिका इसराइल और ईरान पर इशारों बांधे और इजंतानो बांधे द इस्लामाबाद पर गोलरा मोड़ के 45 गोले जबले इस्तिकामत पर फलस्तीन बांधे उखड़े वदा हक सदाकत सदाए बुलंद सातला द दीनाबाद द साहबे किराम द इज्जत व द नामुस दा परचम हुज्जतुल्लाह बिल अर्द इमाम अहले सुन्नत सुल्तानुल मुनाज़िरीन अल्लामा अली शर हैदरी शहीद रहमहुल्लाह पुरतकला जमा कायद जंदा पुरतकला बैद साहबो द दिपा हक अदा का ब्याद दे जरदारी चनन सदर दे द दे जरदारी हुकूमत जमा कायद पर इस्लामाबाद के ऐलान होकर वही कद ईरान मुज्तहिदीन होता पाकिस्तान तरात लोग की तकलीफ थे हुकूमत वही द जरदारी दे मुझे ईरान भिजवाओ माँ ईरान तौले गई इंशाअल्लाह द कौम पर मदरसा के दा गई द किताबु नबा तरा बिसियत कुफर साबितुम द साबो द दिफा हक बादा कोमा में इन दुमरा कुर्बाने वर्करेशवे पे दर पे अरियो मशर पगोले शहीद शाह जमा मुअज़्ज़ज़ सामिईन अगनाबाद ब्या जमंग द साहबे किराम द इज्जत व द नामुस परचम इमाम आले सुन्नत हजरत अक़दस जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब पदासी वक्त के पुरतकड़ा जमात कल अदम दे हर तरफ पाबंदी दी ज़ुल्मो सितम बाजार दे 2100 कारकुनान दासियों चागला पतो 4000 पजीलुन के 12000 तकरीब जामे शहादत नोश का द जमात बेदम मख के बोतलो द साहबे किराम द दिफा हक अदा कोलो द पारा ननम जमा कायद द 74 साल बुढ़ा दे लेकिन अगर दर पर दर कोसा पर कोसा महल्ला पर महल्ला गर्जी
د صحابه کرامو د عزت او د ناموس دفاع کوي د صحابه کرامو د عزت او د ناموس د پاره زما معزز سامعین 12,000 لاشونه په دې ملک کې پورته شول یو مذهبي جماعت دومره نشته چې دومره لوی قربانۍ دي دا پخلې ویل ډېر اسان دي د یو کور نه د څلورو سکه ورونو جنازې وتي پخلې ویل ډېر اسان دي د سکه ورونو څلورو جنازې په یو ځای د کور نه وتل دا ډېر ګران دي پخلې ویل ډېر اسان دي د مولانا عبدالغفور ندیم او داغه عالم دین زوی د پلار او د زوی جنازه په یو ځای د کوره ووته خو د صحابه کرامو د عزت او د ناموس د دفاع حق ادا که زما معزز سامعین په دې ملک کې د هرې فتنې مقابله علماء دیوبند بچو کړې ده مانند د علماء دیوبند په بچو کې د دې خپلو قائدینو هم ذکر وکړه د دې دپاره مې ذکر وکړه زمونږ څه جرم دی چې کله د علماء دیوبند د اکابرو ذکر کیږي د دې جماعت قربانۍ نشته د دې علماو قربانۍ نشته آیا دا د دیوبند بچیان نو آیا دا د دیوبند د کردار والا نو آیا دا د دیوبند شعبه نه وه سزایانو کې دغه هم ده چې هلته د صحابه کرامو د عزت او د ناموس د دفاع والا ذکر بالکل نه کیږي الحمدلله مفتی ندیم محمودی صاحب دامت برکاتهم حق گو عالم دی هر ځای کې د هر حق پرستو سرپرستی کړې ده د مجاهدینو سرپرستی په خپله کړې ده د غازیانو خپله کړې ده بیا د ختم نبوت د دفاع کولو والا د ناموس صحابه د دفاع کولو والا د ټولو سرپرستی کړې ده په دغه انداز کې یو زمانه داسې وه چې په دې ملک کې بلکې زمونږ په دې صوبه کې د امام اعظم ابو حنیفه پسې خلکو خنداګانې به کولې چا به وې 13 احادیث یادي نورې سم نه دي یاد تر دې پورې خنداګانې به کېدې تر دې پورې الفاظ به ویل کېدل ویلې چې او احنافو ټینګ شي موږ در پسې د بخاري حدیث در پرېښوده اوس دې حدیث ته څه جواب کوئ علما کرام به خاموش و زما معزز سامعین د دې کورونو ته موږ پسې خلک راغلي هغه کورونو ته به خلک راتلل در ته هر قسمه فتوې به یې لګولې د خارجیت هغه خوی او خصلت پکې پروت و سبه یې وی چې دا مشرکان دي سبه یې وی دا کافر دي یوازې دا نه بلکې الفاظ بداو د کتاب نوم بداو تقلید د تکو تورو تیارو نه نجات الفاظ او دعوه به پکې دعوه چې تقلید شرک دی شرک به ورته وي کما خبره به یې نه کوله چې ډېر به پکې معتدل انسانو ډېر به پکې ښه سړی و ډېر به پکې صوفي سړی و نو هغه به وی تقلید بدعت دی ورنه د شرک فتوې به یې لګولې چغې به یې داسې انداز کې والې چې زه به یې نه یادولم زما استاذ به یې نه یادو د نن نه 1300 سال پیله تېر شوي اکابرین امت به یادول د اسلافو په خدماتو باندې گز به راخ کر د نفرت فضای خورولا الله رب العزت علماء دیوبند ته دا توفیقم ورکا الحمدلله د تقلید د ثبوت دپاره دغه انداز کې د ټول دیوبندیت ته ثبوت دپاره او محنت دپاره د علماء دیوبند بچیانو محنت کړی دی که زه ووایم الله رب العزت پنجاب کې اکاړوي صاحب رحمه الله پیدا کړ د اغیارو خولو ته لګام ولګاو د هغوی په توفیل باندې نن په پاکستان کې هره کونه کې مناظرین شته په کې پی کې کې الحمدلله مرد مجاهد مفتی ندیم صاحب شته چې په دې میدان کې په صف اول کې ولاړ دی د اسلافو ننګ دی د اسلافو په نوم باندې غیرت کولو والا دی څه خلک پکې داسې راغله چې هغوی د پیغمبر خدا د ذات مبارک توهین وکړه د ذات رسول د نبوت نه انکار وکړه بیا پکې څه خلک داسې راغله عقیدوي بدعتیان چې عذاب قبر نه انکار وکړه او د هغوی فتوې به هم دا وي چې موږ ته به بدعتیان وي اهل سنت ته به بدعتیان وي الله رب العزت د علماء دیوبند په فرزندانو کې داسې بچي پیدا کړه نن الحمدلله یو مفتی ندیم نه دی 44 مفتی ندیم تاسو ته مخامخ ناست دي انشاءالله العزیز دی به د دین اسلام خدمت کوي دی به د آقا د ختم نبوت دفاع کوي دی به د اصحاب رسول د عزت او د ناموس دفاع کوي دی به د ائمه مجتهدینو دفاع کوي انشاءالله دی به د قرآن او سنت د
درسم کئی دیبا دا ار بدتی دا ار ظالم دا ار جابر مختا صد سکندری جوڑی کی انشاءاللہ دا قرآن و سنت تشریح چھ منگتا اکابر علماء دیوبند سنگھ بیان کرے دا اگا امداز کے مخ کے برا صحیح انشاءاللہ زپا دے خزماتو باندے حضرت مفتی صاحب تا او دا دے پورا ٹیم تا چھ دا سمرہ دے ٹولو تا خیراج تحسین پیش کوم دعا گویم اللہ رب العزت دا ار یو ملگرے دا خپل زمانے مناظر سرا بہترین عالم دین زاہد و عابد و مجاہد تے اللہ جوڑ کی او ورسارا اللہ رب العزت دینا دا دن خزمت واخلی اللہ دے دا دن دا خزمت دا پارا منگ طول قبول کی واخر دعوانا الحمد